ماشوم یا ګوته نیولې وه یا یې زما ګوته راکړه ما ته وایي چوڑو میں ایسا زندگی گزار سکتا ہوں داسې زمانه تیرولی شم خپې بلې خپې د مدینې په کوڅو کې ګرځېدی شم لیکن دا قبر او زیارت والا نشم پرېښودی د ما محترم د 5 کالو ماشوم په عشق و جذبه وګوره سړی ډوډۍ خوړی شم ټوکړې راغونډولی شم لیکن یہ گنبد والا نہیں چھوڑ سکتا هر څه کولی شم خدا نشم کولی وای ما د هغه جذبه چې وکته سترګو نه مې اوښکې وبهېدې چې الله دا ماشوم د 5 کالو چې دې خپې پلې خپې د مدینې په ریګستان باندې ګرځي او خپې یې وړې وړې خپې یې پوله شوي دي الله په وړو وړو لاسونو باندې د مدینې په کوڅو کې ټوکړې راغونډوي لیکن در مصطفی پرېښودو ته تیار نه دی اوس موت ته د تصور وکړو چې زما ستا په زړه کې عشق څومره دی بیا ته پاسه تاریخ وګورئ د ماشومانو عشق د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سره د پاکستان یو عالم دی وایي لاړم مدینې منورې ته چې مدینې منورې ته لاړم بار چې به کلم سحر کې راووتم یو ماشومو زړه جالۍ غوندې به د اوږې ته اچولې وه لکه دا چڼې چې ټوکرې اچوي په مدینه کې به چې کومو خلکو خوراک کړی کومه سبزي او پاتې شوې ترکاري به په ډسبین کې غورځولې وه دا ماشوم به راغې په وړو وړو لاسونو باندې به هغه ډسبین ته کېناسته نوړی به یې ترې راواغسته او صفاکوله به یې په خپله به یې هم تچک و تیلی کې به یې هم اچوله دغه بزرګ وایي ما دا ماجرا 2-3 ورځې ولیده وایي په 4م ورځ باندې ټینګ نه شوم ما ماشوم ونیو ماشوم نه مې تپوس وکړه وایا بچیه ته ولې دا سړی ډوډۍ د ډسبین خوراک ولې کې ما ته ماشوم جواب کې ووی بابا موږ ډېر غریبانان یو ځکه دا نن د غریب تپوس نه دی کړی چې غریب په څه حال کې دی وایي دا بزرګ وایي زما زړه کې رحم راغی ګویا خپل اولاد راته رایاد شي چې دا پوښې ماشوم دی د 5-6 کالو د مدینې په کوڅو کې دی ډوډۍ راغونډوي او هغه ډوډۍ چې خلکو غورځولي او دی راټولی یو په دغه کې هم اچي او په خپل هم تچک وایي ترس مې پرې راغی رحم مې پرې راغی ما ته بچیه ولې بابا زه یتیم یم زه یتیم یم او زما په کور کې واړه واړه خویندې دي وړې وړې خویندې مې دي او یوه مې مور ده او موږ دغه نه سیدان یو قریش یو زما مور باعزته مور ده چته کار نشي کولی بار نشي وتی د دې د وجې نه ما ته مور د خپلې حیا تعلیم را کړی دی چې بچیا یا به زه خپل حیا غورځوم په کوڅو کې به ګرځم یا به تاسو زما حیا ساتئ و د مدینې سړې ډوډۍ پرېوتې ډوډۍ د ډسبین به راوړی په هغې به ګزاره کوو وایي ما ورته ویې مورې ستا حیا ماشوم دی اوس د هغه انداز ته ګوره قسم دی وایي ما ویې مورې زه سړی ډوډۍ راغونډولی شم خو ستا لوپټه غیر مرد ته نشم ښکاره کولی الله دې موږ ټولو له داسې بچي راکړي وایي امین وایي ماشوم ما ونیو ما یې بچیه خوښه دې نه ده چې پاکستان ته دې بوځم هلته به جوړه هم در کوم کپړه به هم در کوم مانه روټۍ به هم میلاویږي هر څه به میلاویږي ورشه بچیه د مور نه تپوس وکړه علم هم در باندې کوم الله به درنه عالم جوړ کړي و دا روټۍ څه کوي خلک به تاله انتظام د روټۍ کوي هغه د هغه زمانې خلک اوس خو الله دې معافي وکړي د روټۍ څوک تپوس نه کوي بیا خلک یې قاري صاحب په ممبر ډوډۍ غواړي روټۍ راشه چې زه در باندې وخورم زه داسې مولا نه یم خو ایمان او غیرت هم پکار دی الله دې موږ ټولو کې غیرت پیدا کړي وایه آمین وایي دغه ماشوم کور ته په منډه منډه را روان دی مورې یو بابا مولوي صاحب میلاو شه را سره ما ته وایي چې پاکستان ته د بوزم جامه کپړه هر څه در کوم امور ورته مولوي صاحب ما له راوله دروازې له چې مولوي صاحب یې دروازې له راوسته په دروازه ورته ودرېده خورکې ولې د مدینې په کوڅو کې ډوډۍ راغونډوې ولې دا ټوکړې ولې په دې ماشوم راغونډې ورته وروریه زموږ هېڅ څوک نشته په دنیا کې زما هېڅ څوک نشته په دنیا کې زما واړه واړه بچي دی او دا یو زوی مې مشرې دی چې د 5-6 کاله دی دی دا ټوکړې راټولوي او په دې ټوکړو باندې موږ زمانه تېروو لګیا یو او تم د خپل کور حال وګوره کنه د خپل کور تپوس وکړه خوښه دې نه ده خورې چې دی بوزم او عالم دین ته جوړ کړم ولې نه
زما کپڑے په 1000 به ملاویږي وای او کپڑے په 1000 به ملاویږي روټه به بنداس ملاویږي وای هغه بچي ما ته مور وي زب په زړه باندې غټه کېدم چې زما دي بچی ته روټه کپڑے په 1000 ملاویږي دې بوزا دله کپڑے په 1000 ورکا مونږ به خیر دې لوګي تندې برداشت کو زما بل وړه لور دا هغه به د مدینه په کوڅو کې دغه ټوکړې راټولې دته خو به زندگی ملو شي ماشوم یې اونیو ماشوم ګوته نیولې دا د مولوي صاحب ګوته نیولې دا د مدینه په بازار کې روان دی مولوي صاحب نه تپوس کوي وایه مولوي صاحب وایه بابا د موږ مانه دلته په بازارونو کې چې کومې کیلونې ملاویږي پاکستان کې ملاویږي او بچي پاکستان کې ملاویږي بابا دلته چې کوم خوراک په هوټلو کې ملاویږي پاکستان کې ملاویږي او بچیا پاکستان کې ملاویږي بابا دلته چې کومې ښې کپڑے په 1000 ملاویږي پاکستان کې ملاویږي او پاکستان کې ملاویږي چې مخکې لاړه ماشوم ګوته کلکه نیولې دا تپوس کوي بابا اب سنو یہ گنبت والا اب پاکستان میں بھی ملتا ہے دا گنبت والا دا روزے والا پاکستان کی ملاویگی وہ ماورتا او فرمائل ماورتا ہوئے بچیا کدا پا پاکستان کی ملاوی دم دل کا سکون دما محترم ماشوم یا گوتا نہیں ولے وا ماشوم یا گوتا نہیں ولے وا یا زما گوتا راک کلا ماتا وی چوڑو میں ایسا زندگی گزار سکتا ہوں دا سے زمانہ تیرو لیشم خپے بلی خپے دا مدینے پا کسو کی کر دیشم لیکن دا قبر و زیارت والا نشم پر خود دا ما محترم دا پینزو کالو ماشوم پا عشق وہ جذبہ اگورا سڑے ڈوڑے خوڑیشم ٹکڑے را گندو لیشم لیکن یہ گنبت والا نہیں چھوڑ سکتا هر څه کولی شم خدا نشم کولی وای ما د هغه جذبه چې وکته سترګو نه مې اوښکې اوبهیدې چې الله دا ماشوم د 15 کالو چې دې خپې پلې خپې د مدینې په ریګستان باندې ګرځي او خپې یې وړې وړې خپې یې پوله شوي دي الله په وړو وړو لاسونو باندې د مدینې په کوڅو کې ټوکړې راغونډوي لیکن در مصطفی پرېښودو ته تیار نه دی اوس موته د تصور وکړو چې زما ستا په زړه کې عشق څومره دی بیا ته پاسه دی دی د پیغمبر خبره بیانوي دی د پیغمبر عشق بیانوي دی تا ته د پیغمبر سخته بیانوي دی تا ته د پیغمبر الفت بیانوي دی تا ته د پیغمبر محبت بیانوي ستا په زړه کې چې زما د پیغمبر عشق نو ته بیا مسلمان نه کافر دا بعضې خبرې بعضې خلک ډېر خلک داسې ما واورېده ډېر مې واورېده او په دا کلي کې مې ناشنا خبرې واورېدې زما خو دا تصور او دا خیال مې و چې میرویس کلي ته زه ډېر په محبت الفت باندې راغلم دې دپاره چې دا میرویس و خلک والا په دې کې الله د دین یو چینه کلو کی ماوے داسې اخون مولا نے چې چپ چپ کے کام چلا لو ایسا نہیں ایسا ملا میں نہیں کہ چپ کے کام چلاو نہیں دے دا پارا راغلم چې الله سره برابطه څنګه جوړیږي دې دا پارا راغلم هیڅ مقصد مې نه دی هیڅ مقصد مې نه که خبرم کې اوکا مولیانو پسې خبرې اوکا ځان له آخرت برباد کا زما د طرف نه د دې منبر نه اعلان وره چې زما د طرف نه د براعت اعلان دی اوکا علماء پسې خبرې اوکا ځان بدنام کا اوکا د خپل ځان د کفر په خاتمه باندې تیار کا اوکا په علماء پسې خبرې لیکن دا علماء بیا هم د منبر ته چې راختلي دي و دا مصلې ته چې ولاړ دي فقط د دې دپاره الله چې د دې په د جهنم نه د اور نه ازادۍ څنګه کېږي و تا رب سره به د دې نوجوانانو رابطه څنګه راځي زما محترم ولګوه په مولوي صاحب باندې غلطې فتوې ولګوه په مولوي صاحب باندې غلطې فتوې خبره مې دې پورې کوله زما محترمو خبره مې د عشق کوله د ماشوم چې مونږ تاسو کې عشق کم دی په عشق کې موته د پیغمبر قول اورېدو ته تیار نه یو زما پیغمبر جمله وفرمایله ان الصدق طمانینة ما مخکې حدیث کې ویلې د درس کې چې څوک ناست دي معنا ان الصدق طمانینة رښتیاو کې لذت دی پر رښتیاو کې مزه ده پر رښتیاو کې سکون دی پر رښتیاو کې عظمت دی پر رښتیاو کې رفعت دی پر رښتیاو کې د رزق وسعت دی د ما محترم